السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا دا سوال کړی دی چې موږ خلکو ته د نیټ پیکیجي کوو، څه خلک د نیټ نه ښه کار اخلي، څه خلک ترې په زور کار اخلي. دا کار کول څنګه دي؟ جواب دا دی چې انټرنیټ چې کوم دی نو دې کې خو خیر او شر دواړه شته دی، او فایدهمند څیزونه پکې هم شته او ضرري نقصاني پکې هم شته. او په دې بنیاد باندې بیا دې کار کې سبق نشته دی چاته پیکیج کول د انټرنیټ. په دې شک غالب ګمان دی چې ته چې چاته پیکیج کې چې هغه دا ګناه کې نه استعمالوي، او که دې غالب ګمان دی چې ګناه کې به استعمالوي نو بیا جایز نه دی. دته بیا پیکیج کول دا جایز په دې وجه نه دی چې الله فرمایي قرآن کریم کې تعاونوا علی البر والتقوى، تاسو د یو بل سره مدد وکړئ د نیکۍ او تقوا په کارونو کې، ولا تعاونوا تاسو مدد مه کوئ د یو بل سره علی الاثم والعدوان په ګناه او زیاتي په کارونو کې. نو اصل قاعده دې ته کتل پکار دی چې چا باره کې غالب ګمان راغی چېرې دا سړی غلط استعمال کوي، نه د فایدهمند دیني خبرو دپاره استعمالوي او نه چې دی نو دا تعلیم معلم چې کوم تعلیم جایز خبرې دي د هغې دپاره هم نه استعمالوي، بلکې فحش فلمونه او داسې غلط پروګرامات پې ګوري، ډرامې غلطي دا پې ګوري، نو بیا هغې ته پیکیج کول دا جایز نه دي، حرام دي. د دغې آیت په بنیاد باندې چې دا یو شرعي قاعده ده چې څوک حرام کوي ته به ورسره پکې تعاون هم نه کوي، او دا پیکیج کول هغوی ته تعاون کول دي، د هغوی سره هغوی ته د حرام مهیا کول دي، میسر کول دي. کله چې چا حالت معلوم نه وي چېرې دا پته ماته نشته څوک دی دې په څه کې استعمالوي، نو بیا غوره خبره دا ده چې سړی د ځان بیا وساتي، ځکه اکثر خلک چې کوم دی نو دا په هغې کارونو کې استعمالوي چې هغه د الله د غضب اسباب وي، د ګناه کارونه حرام کارونه په هغې کې استعمالوي. چا باره کې ته پته نه وي نو بیا په دې کې بهتره خبره دا ده چې د هغې نه د داسې کسانو ته پیکیج کول نه اجتناب وکړی شي. الله رب العالمین د حلال رزق توفیق موږ ټول له راکړي او د حرامو د الله تعالی موږ محفوظ وساتي.